मौजूदा हयाती मुर्तद हैं और अहले किताब नहीं। रजाखानी तबका ये तो इस्लाम पे आई नहीं, ये जल्दी पुश्ती चले आ रहे हैं न्यूट्रल गिरोह, और ये जो है लल्लत ये इस्लाम समझ के फिरे हैं, इसलिए ये मुर्तद है मुर्तद, और इनका ज़बिया खाना हलाल नहीं। इंसान به موس کوي زکات به ورکړي روزه به نیسي دعوت او تبلیغ به کوي تاسو به هغې ته کافران وایي. زه درته وایم دا کفر فتوا لګول ډېر زیات مشکل دی. تا موږ ته کافران ویلي دي، موږ ته د مرتد او واجب القتل ویلي دي. اوس دلته مولوي صاحب ما ته متوجه شه. بل امام ابو حنیفه رحمه الله یو قول دی، هغه خاتم المحدثین شیخ العرب والعجم شاه انور شاه کشمیری رحمه الله په خپل کتاب کې هغه اکفار الملحدین کې ذکر کړی ده چې په یو انسان کې 99% علامت د کفر وي، یو علامت د هغې کې د مسلمانۍ وي. مولوي صاحب محترم دغه کس به مسلمان ویلی شي، دا مونږ نه وایو، امام ابو حنیفه رحمه الله ویلی دی محترمو. دین علاوه مولوي صاحب محترم ته وایي پلانکي کافر پلانکي څه وجه وایي. دغلته مولوي صاحب بل یو لوی محقق انسان تېر شوی چې هغې ته محمد بن سلطان القاري الهروي الحنفي رحمه الله ویلی شي. هغه شرح الشفا جلد نمبر 2 او په صفحه نمبر 500 کې هغه وایي مولوي صاحب محترم 500 کې هغه وایي په یو فصل د تحقیق القولي في اکفار المتأولين، هغه فصل کې وایي ادخال کافر في ملة الاسلامية او اخراج مسلم عنها عظيم في دا کفر دایره ته یو کس دننه کول او بهر کول دا ډیر زیات سخترین ګناه ده، او دې سره په خپله سړی د اسلام د دایرې نه بهر وځي. یو انسان به موس کوي، زکات به ورکوي، روژې به نیسي، دعوت او تبلیغ به کوي، تاسو به هغې ته کافران وایي، تاسو کافران یې. زه درته وایم دا کفر فتوا لګول ډېر زیات مشکل دی. تاسو په کوم بنیاد باندې موږ ته کافران وایي؟ دغه شان د سعد الدین مسعود بن عمر بن عبدالله هروي خراساني تفتزاني رحمه الله هغه په خپل شرح العقائد کې مولوي صاحب محترم ذکر کوي ومن قواعد اهل السنة والجماعة ان لا يكفر احدا من اهل القبلة. مولوي صاحب محترم د عقیدو مضبوط کتاب دی چې ستا په مدرسه کې هم پڑھاویږي، زما په مدرسه کې هم پڑھاویږي، بریلیانو په مدرسه کې هم پڑھاویږي، دغه شان د مولوي صاحب محترم د غیر مقلدینو مدرسه کې هم پڑھاویږي. هغه وایي چې موږ د اهل القبلو ته کافران نه وایو. مولوي صاحب محترم علامه تفتزاني مولا لقاري نه لوی کس ته راغی چې ته ورته اوس کافر وایي، بیا چې موږ ته تاسو کافران یې یوه مسله موږ ته راوښیه خپل د خوښي چې له دې وجې نه تاسو کافران یې، په حق به در سره بحث وکړو کوم چې ستا خوښوي. دې نه مولوي صاحب محترم علامه ابن تیمیه رحمه الله هغه په خپل کتاب الایمان کې فرمایي، هغه وایي حيث قال نحن اذا قلنا اهل السنه والجماعه متفقون على ان لا يكفر بالذنب اهل القبله. هغه وایي چې د یو ګناه په وجه باندې چاته کافر نشي ویلی محترمو، یو ګناه په وجه باندې چاته کافر نشي ویلی. ته اوس موږ ته ولې کافر وایي؟ په څه وجه وایي؟